د روزهدار دپاره للصائم فرحتان، دوه خوشحالۍ. روزهدار دپاره څه دوه خوشحالۍ دي. یوه خوشحالۍ عند الفطر، د روژه ماتې په وخت کې د روزهدار دپاره دا خوشحالي ده. او دویمه خوشحالي عند لقاء الرحمن، د روزهدار دپاره دویمه خوشحالي هغه په ورځ د قیامت کې د الله تبارک وتعالی دیدار او ملاقات کېږي. دا روزهدار به خوشحاله دوه خوشحالۍ دي. یوه د افطارۍ په وخت کې، روژه ماتې په وخت کې، او دویمه خوشحالي هغه به د الله تبارک وتعالی د ملاقات په وخت کې کېږي. اوس د روژه ماتې خوشحالي مونږ یو مخصوصه وکړو. هر روزهدار مسلمان خوشحالي مخصوصي د روژه ماتې علماء لیکلي په دوو طریقو سره. یو هغه خوشحالي مخصوصول دی چې روزهدار روژه ماتې کوي، نو دی د خوراک ته خوشحالي او د هغې نه خوند او لذت اخلي، بیا په ډډه واوړي. د دې دپاره دا خوشحالي ده. او دویم خوشحالي هغه خلکو ته چې هغه د الله ولیان دي، د الله مقربین او دوستان خلک دي، هغوی په دې باندې هغوی ته خوشحالي محسوسېږي چې د الله لوی کرم دی چې د الله حکم مې پوره کړو، روژه ماتې ته مې راورسو. هغوی ته دا خوشحالي محسوس. نو په دواړو خوشحالیانې دواړه دی، خو فرق دی، د مزاجونو فرق دی او د زړه د نیت او د اخلاص فرق دی. یو هغه روزهدار چې صرف په روژه ماتې کولو باندې خوشحاله دی چې بس خدایه خوراک دې راکړو، بس څومره دسترخوان ډکې دی خوشحاله. او دویمه خوشحالي دا چې کوم دی هغه خلکو ته هغه محسوسېږي چې هغه د الله تبارک وتعالی په دې حکم سرته رسولو باندې خوشحاله چې الحمدلله په خیر او عافیت سره مې ستا د حکم د ورځې سرته ورساو، لوږه مې برداشت کړه، تنده مې برداشت کړه، او ما د حکم سرته ورساو، نو دلته خوشحالي محسوسېږي.